خو بیا په لسم محرم باندې دین غټه ثانیه د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ شهادت دی. حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ او حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ دا دواړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو وسی دي. د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها او د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بچی دي. اور ظاهر خبره ده د اسلامی تاریخ کې یو لوی مقام دی. اور عجیب خبره ده چې پلاری حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هم شهید، حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ هم شهادت نصیب شوی ورته، او حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ غنه زیات ظلم سره شهید کړي شوی دی. او دا عجیب داستان دی چې پلار او دو بچی د شهادت په مرتبه ورسی. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنہما ډیر زیات ګرانو. اور انسان مزاج هم دا دی چې د بچو نه زیات نوسی ور باندې ګران وي. اور علما د دې تشبیه د سی ور کی چې دا ونه کې یو دی سانګي اور یو بیا دی سانګو باندې میوه راشي، د میوه زیاته مالک خوخوي، دا رنګ د بچو نه پس نوسی د نیکه زیات خوخوي. اور رسول الله صلی الله علیه وسلم به دومره مینه دې سره کوله دین واسو سره چې یو روایت کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر باندې ناشته اور خطبه شروع کړی ده. دې کې حضرت حسن اور حضرت حسین رضی الله تعالی عنہما وکړو چې مسجد ته روان دي، خو د مشوم چې کله مزل کې نه کله یو طرف ته غورځي کله بل طرف ته، خپل ځان نشي سمبلوي، دې انداز کې روان دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه پرې خودله، یو نوسه یو لاس کې بل کې رالو په منبر باندې ځان سره کینولو او به خلکو دوی انما اموالکم واولادکم فتنه، دیو جن تاسو مالونه او تاسو اولاد تاسو د پر ازمایش دي. اور ادوانو سره د مینې اظهار داو چې ځان سره په منبر باندې کینولو اور منځ کې خطبه پرې خودله. دینه تاسو اندازه ولګی چې د نوسیر باندې څومره ګرام. اور بل روایت کې راغلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله موسی ودریدو نه حضرت حسن اور حضرت حسین رضی الله تعالی عنہما به دې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم لوبي شروع کړي. نه چې کله قیام کې به د خپل کلاو کې د بچی به خپو کې دنه بار کېدو، کله به مخ کې رالو کله به شاته لړو د خپل ورته کلاو کې چې پرې د لوبي وکي. او بیا چې کله سجدي ته لاړې حضرت حسن اور حضرت حسین رضی الله تعالی عنہما به دواړه په رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملا باندې کېناستو. اور روایت کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سجده وګدا کا تر دې پورې چې سونه پورې د خپل باندې کوشش وی نه وي. او یو روایت کې راغلی چې یو صحابي رالو چې کله دا وکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ملا باندې حسن او حسین سور دي، نه एकदम یې आवाज وکړو چې واه واه د څنګه شاه سوار دي، څه عجیب سوالي ورته میلاو ده. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته موږ په سو فرمایلو چې دا هم سوچ وکړه چې د کم کسان ناسي د سمره لوی خلک دي، یعنی چې کوم په د سوالی به ناسي غا هم لوی خلک دي. سوالی ټیک ته زه پیغمبر یم خو بدان لوی خلک دي. او یو روایت کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم کور نه بهر رالو اور هیګه کې سره خسي غبني برنه صدر چولې دي. یو صحابیونه تاسو کو یا رسول الله سوق دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم صدر مبارک د مشومان د مخ نه لري کو ورته د حسن او حسین دي. او به و فرمایلو چې زه دو سره مینا کوم، انی احبهما، زیدی ادوار سره محبت کوم. او بیا الله تعالی سوال وکړي چې الله ته هم دو سره مینا کوا، اور یا الله چې کم خلق دي دوار سره مینا کوي هغه سره هم مینا کوا. او بل یو روایت کې راغلی ترمذی روایت دی حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو نه را پاسې دوه جوړیدو. و ایمانو تاسو کو په منډه بیان عالم چې یا رسول الله ولی و ایما د جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام رالو ورته ویل چې د استاد نوسه حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ شهید کی وي په دې باندې وجوړیدم. رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا هم کول شو دی وخت کې دعا کړې چې الله ما نوسه شهید نکي، خو نه دین د پر خپل نوسی شهادت قربانی دې پیش کو خو دین ته نقصان ونه رسي. او بل یو روایت کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الحسن والحسین، د حسن او حسین دواړه هما ریحانتا یا من الدنیا، دا ادوار د دنیا خوشبو دي.
ادوانو ته د دنیا خوشبو ویلي. او بل روایت راغلی الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه، حضرت حسن اور حسین رضی الله تعالی عنهما دا دواړه د جنت د ځوانانو سرداران دي. چې کله د جنت سرداران شو دې معلومه شو چې یقیني توګه باندې جنتیان دي. او بل روایت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل جز سره تعبیر ورکړي، حسین مني وانا من حسین، حسین د معنا دی او زه د حسین نه رضی الله تعالی عنهما. او یو روایت کې دا راغلی چې د نبچی پر باندې دومره غانو چې کله شړې ده د خپل شبه مبارکه به د غوخلې کې ورکا، او چې کله د شبه مبارکه غوخلې کې ورکا بیا بغي شي غلی شو. د نیکه خپل نواسو سره د مینې دا حد چې کله شری به خپل شبه مبارکه د حضرت حسن او د حضرت حسین رضی الله عنهما خله کې ورګي چې د جنا باندې. او یو روایت کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنو باندې د خپل ولو کمیس ورته اوچت کو دغه ځای باندې به خپل کوغه په خندا شو خوشاله وشو. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیو سره مینا ده. حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ شعبان سلورمی هجری کې پیدا شوی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم لسمی هجری کې دنیا نه تشریف وړي دي. جن علماء لیکلي دي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف وړلو نه حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ عمر یا وکله یا شپږ کاله د عمر وو. خاغي بوجود رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثر روایت او نقل دي چې ما خپل نکاح دا فرمایلی حدیث ورته یادو د شپږو کال عمر او زیره خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم صحبت ورته حاصل دي. اور بیا فاطمه رضی الله تعالی عنها په شان مور او بیا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په شان پلار، هر طرف نه یو شرف کې یو لوی عظمت کې رپټ دي.